زه یو درزي یم، ما له جوړولو دپاره د زنانو کپړې هم راځي او د هغې ما له ښه پیسې راکوي. دغه پیسې اخیستل د کمایي دا جایز ده که ناجایز ده؟ ګوره د ښځو کپړې ګنډل که د انسان په زړه کې غلط سوچونه نه راځي، دماغ او زړه صفایي جوړول بالکل جایز دي، درست، او دې پیسې اخیستل هم جایز دي، که څه نقصان نشته. ته خو محنت کړی او جایز محنت دې کړی، خو که چېرته په ذهن کې او په زړه کې غلط سوچونه راځي په دې سره نو بیا دا نقصان دی او ناروا دي. په پیسو باندې دا څه اثر نه غورځوي او ته یو جایز کار کړی، خو ته چې دا ګناهګاري کې د خپل غلط سوچ ته وجې ګناهګاري، په پیسو یې څه اثر نشته ستا په دې کمایۍ باندې. او د زنانو کپړې ګنډل جایز دي، خو په دغه شکل کې چې ذهن کې څه فساد نه وي، په زړه کې څه فساد نه وي، غلط سوچونه نه وي، او دا کمایي هم جایز ده. درېیمه یو خبره، د زنانه په خپله تلل او د هغې هلته ناپونه اغوستل دا څیزونه بالکل حرام او ناروا دي، ناجایز دي، هغه به نه ځي. یو زنانه وایي چې ما خوب لیدلی دی، چا راله تسبیح راکړي دي او راته وایي چې یا خبیرو 1000 پیرې وایه. زما خاوند وایي بهر ملک کې دی، فرضدار هم دی ډېر زیات، زه ورله وظیفې ډېرې کوم، د دې خوب څه تعبیر دی او ما له څه کول پکار دي؟ نو وظیفې یو ښه شی دی، بد شی نه دی. او چې خوب کې ته ویلي چې یا خبیرو 1000 پیرې وایه نو وایه. بل له تسبیح د چا سره کېدل په خوب کې دا د دیندارۍ علامت دی، او تا له څه کول پکار دي؟ نو دا دعا وایه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی راغی قرضدار یم ما ته دا مسله نبی علیہ السلام ته فرمایل دا وایي چې اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والكسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبة الدين وقهر الرجال. مانه د مازیګر او د ماښام مونځ قضا شوی، اوس د ماسوتن د مانځه نه مخکې راوګرځم که وروسته مخکې راوګرځوه. امام رازي رحمت الله علیه د تفسیر اردو ترجمه هغه عام خلک کتی شي که نه شي کتی، نه شي کتی، دونه چوټ ټوکونه د عام خلک نه وایي. ښه د امام رازي رحمت الله علیه د تفسیر د کتو نه مخکې سړی په مدرسه کې اول 8 کاله علم هغه وکړي، 8 کاله تېر کړي، نو بیا هغه 8 کالو والا په عربۍ نه پوهېږي. وایي د هغې ډېر خلک داسې دي چې بیا په عربۍ نه پوهېږي، د 8 کالو علم نه پس هم د اردو ترجمه د هغې دپاره شوې د امام رازي د تفسیر ځکه هغه نو په هغې کې علم العقاید زما په خیال چې په دنیا کې څه علم دی امام رازي رحمت الله علیه په هغې کې راځی کړی، ځکه 32 جلد د قرآن مجید تفسیر لیکلی او دې ته التفسیر الکبیر وایي. التفسیر وایي تفسیر ته، الکبیر وایي غټ ته، نو دا د دنیا ړومبی غټ تفسیر و. نو چې څه امام رازي رحمت الله علیه په هغې کې راځی کړي، علم منطق وی، علم بیان وی، علم بدیع وی، علم فقه وی، علم اصول فقه وی، او علم الفلکیات وی، او علم المناظره وی، علم اصول التفسیر وی، علوم التفسیر وی، علوم القرآن وی، علوم الحدیث وی، احادیث مبارکه وی، چې څه دي بس امام رازي رحمت الله علیه په هغې کې ذکر کړي. دې نه مخکې چې سړی په کم از کم په دې څیزونو خو پوهېږي، په فقه پوهېږي، په اصول فقه باندې پوهېږي، په اصول تفسیر باندې پوهېږي، په دې علم العقاید باندې پوهېږي. هغه زیات زور د معتزله سره اختلاف دی، لکه هغه ډېر زیات ردونه کړي دي په امام زمخشري رحمت الله علیه باندې. امام زمخشري رحمت الله علیه تقریبا د هغه نه 100 کاله 80 کاله مخکې تېر شوی، نو په هغه باندې ردونه کړي دي او هغه معتزلي و. نو د هغه عقاید اول بیان کړي او د هغې نه پس بیا د هغې جواب ورکوي، نو په هغې باندې عام انسان نه پوهېږي، نو څنګه به د امام رازي رحمت الله علیه تفسیر ګوري؟ هغه که په اردو کې یو عالم هم ګوري که نه، لس پېرې سوچ کوي چې د امام رازي څه وایي دلته، ځکه خو د هغه په تفسیر ډېر خلک نه پوهېده، د امام رازي رحمت الله علیه په تفسیر باندې ډېر علما هم نه پوهېده پخواني د هغه د زمانې. نو ویې وایي فیه کل شیء الا التفسیر، و د امام رازي په تفسیر کې هر څه شته خو تفسیر پکې نشته، نه به پوهېده. زه د یو د هغه سره دونه قابلیت، زه حیران یم د هغه قابلیت ته چې الله جل شانو هغه له څه ورکړي. مفتی صاحب د ټول نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم چا لیکلی و؟ اوس د دې سوال څه ضرورت دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم لومبی چې چا لیکلی و؟ حضرت سلیمان علیه السلام لیکلی و. سورة النمل کې به واقع راشي چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. خط چې بلقیس ته لیږونه دی پکې لیکلي چې انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. لومبی سلیمان علیه السلام لیکلی و، او بیا د نبی علیه الصلاة والسلام په امت کې حضرت خالد ابن سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دا لیکلی و. په دې ضرورت نشته. البته دا زما یو کتاب دی، ما طالب علم کې لیکلی و په 2013 کې، تقریبا 80 صفحې دی، او په 3 ژبو کې دی، په عربی کې، په اردو کې او په انګلیش کې. انګلیش کې نوم دی د فرست ون، په عربی کې نوم دی اول من، په اردو کې نوم دی سب سے پہلے. په هغې کې صرف ما دا لیکلي دي د حوالو سره چې د دنیا لومبي لومبي کارونه چا کړي. وایي که دیواني لومبی صابون چا استعمال کړی و، لومبی شیشه چا استعمال کړی وه، لومبی دا چل چا کړی و، دا چل چا کړی و، دا چل لومبي لومبي څیزونه او ما په هغې کې ذکر کړي دي. نو هغه لا شایع شوی نه دی،
هغه سیزله شایع شوی نه دی کتابه. ما په 2013 کې د هغه وخت نه اوسه پورې تقریبا ما ډېر لیکل کړي دي په ډېرو موضوعاتو باندې. هغه بس د حکمت توجیه هغه مونږ چاپ کړي نه دي. د جسم نه یخته خریل یا د دوایه په ذریعه سره یا د ریزر په ذریعه سره دا جایز دي که ناجایز دي؟ او ښځې د خپلو خپو نه یخته خرولی او لرکولی شي که نه؟ امام شامی رحمت الله علیه لیکلي دي په شامي کې رد المحتار کې چې وحلق شعر الظهر والصدر ترک الادب، چې دا د ادب خلاف ورزي ده چې یو سړی د خپلې سینې نه او د خپل شا نه ویښته وخري او لر کړي سړي دپاره. پوهېږې په دې باندې؟ دغه یو څو د ترخونو یخته، د نوم نه ښکته یخته، د ګیرې د یو موټي نه سیوا یخته، پوهېږې په دې باندې؟ یا برید سمول یا د دې ځګونو یخته صفا کول، د دې شریعت اجازت ورکړی دی. نور د دې نه ماسوا د جسم د صحیحو یخته لر کول دا د ادب خلاف دی، شریعت داسې نه خوښوي. البته د زنانو مسله ده، نه که زنانه د هغې د خاوند دا یخته نه وي خوښ د خپلو نه، هغه بلکل هغې ته اجازت دی سره په هغه لر کولی شي. پوهېږې په دې؟ د ماشوم دپاره که په سرټیفیکیټ کې یا په NIC کې وغیره کې که عمر کم ولیکلی شي جایز دي که نه؟ ناروا دي، دوکه ده. مونږ دکانداران یو، اکثر ګاهک راشي مونږ روټۍ ته ناست یو، زمونږ سودا له ورپاسو داسې کول جایز دي که نه؟ جایز خو دي، خو ښه خبره دا ده چې سړی روټۍ ته ښه په آرام سره او په سکون سره کښېني. دا ښه خبره چې بل طرف ته سوچ نه وي، خپل رزق ته سوچ چې بیا د الله جل شانهو د شکریا هغه ټایم هم درته میلاو شي، او چې دی په دغې کې اخته وي دا نو بیا به د شکریا هم پاتې شي، دعا به هم دې پاتې شي، په روټۍ به هم پوه نه شي. بل دا کم سړی چې ورځي نه دله پکار دي چې نه ورځي، بس چې ویري لرې نه یاره دوی روټۍ ته ناست دي نه دي ورتلل پکار. ښه بیا ورته سړی په سر ودرېږي نو خود به هغه راپاسي. دا ستا غلطي نه ده، د هغه سړي غلطي ده، دا کم چې ستا خواله راځي هغه له پکار دي. دا انسانیت ولې زده کول پکار دي. څوک روټۍ ته ناست وي نو هغه نه ډسټرب کول پکار.